اوسیدونکي یو. د دې نه مخکې جی مونږ روزګار کوو کاروبار په ګلګت کې، خو ګلګت کې هم زمونږ الحمدلله خپل روزګار دی. نه مخکې ما یو ویډیو شوې کې ما دا خبره کړې وه، هلته کې چې کوم روزګار و نو هغه ماشاءالله ښه بهترین طریقه باندې روان دی. خو بیا مونږ یو سوچ وکړو د خپل علاقې دپاره، او خاص کر زمونږ چې مونډا، میاکلې، معیار او باجوړ دا کومه ایریا ده، دا خلک به چې کوم دی بټخیرې ته، تیمرګرې ته یا د سوات ته، یقیني اوس هم چې کوم دی زیات کسټمر ته پته نشته، نو هغوی ځي سوات ته، تیمرګر ته او پېښور ته شاپینګ ته ځي. چې کوم کسټمر دلته کې راشي او دا ویرایټي، کوالټي، کوانټټي وګوري، هغه که هر څه چې دي ګارمنټس دی، کاسمیټکس دی، ګراسري ده، نو ماشاءالله کسټمر هم مطمئن دی. بل دا زموږ کوشش دا ده چې د خپل علاقې لپاره کوالټي وایز سیز او ریټ هم مناسب انشاءالله په هر لحاظ باندې. او زموږ مزید هم دا کوشش ده چې انشاءالله د دې نه علاوه پکې د مردانه کپړه، فیمیل کپړه او کمبل، بیډ شیټ مخکې اراده هم شته ده انشاءالله. دا پلازم زموږ خپل ترم دی سید الله صاحب، د هغې ده او زموږ د کور خبره ده. او مخکې انشاءالله زموږ مزید په دې علاقې لپاره سوچ کوو او نورې ویرایټۍ که هغه هر قسم ویرایټۍ چې د کور د استعمال څه قسم څیز هغه به دلته انشاءالله موږ د خلکو ته مهیا کوو. ښکته علاقې او د تیمرګر چې کوم سټورونه دي یا د بټخیل یا د سوات چې کوم سټورونه دي، حقیقت تاسو ته ووایم چې د هغه ځای کې کرایهګانې او نور په هغه حساب باندې ډېر زیات لکه د هغې خرچې دي، نو هغه خرچې د کسټمر نه وباسي. زموږ فی الحال دلته کې الحمدلله یو خو تر نه اوسه پورې چې کوم دی کرایه نه وه، اوس کرایه سټارټ شوې ده او ډېره مناسب کرایه په هغه حساب باندې موږ کسټمر ته چې کوم دی هغه فایده ورکړې ده. موږ چې یاره زموږ دلته کسټمر جوړ شي او کسټمر ته ښه څیز او په ښه ریټ باندې میلاو شي. انشاءالله زموږ مزید کوشش هم دا وي چې یاره د کسټمر دپاره موږ ښه ریلیف او ښه څیز او ښه ریټ ورکوو انشاءالله. د جندول او د باجوړ خلکو ته او خاص کر بیا زه د مونډا، معیار، میاکلي خلکو ته دا پیغام ورکوم چې موږ د دې خلکو دپاره یو غټ ریسک اخیستی دی او دلته مو یو غټه سرمایه کاري کړې ده، نو زموږ د هغوی نه دا خواهش دی لکه دا هم ترې توقع ده چې انشاءالله هغوی زموږ سره تعاون هم کوي په هر لحاظ باندې، او کوشش به کوي چې یو بل ته ووایي دې ځایګي ته راشي، دلته کې دا ځایګی هم وګوري او شاپینګ هم وکړي، او موږ به انشاءالله د هغوی نه مطمئن یو. مونږ خو د معیار نه راغلي وو، افتخار مې نوم دی، او مونږ خو یا د باجوړ روډ باندې دا رحمان شاپینګ سینټر دی، خو ډېر بهترین ورایټي پکې میلاویږي د ماشومانو لپاره. سوټونو کې ډېر ښایسته ورایټي وه، موږ د ماشومانو نه پکې واغوستل. نور پکې هر قسم ورایټي میلاویږي او د دیزي لپاره انتهایي ډېر زیات سهولت یو دغه دی چې هر قسم شي تا ته د یو چت د لاندې میلاویږي. ډرای فروټ پکې ډېر بهترین میلاویږي، دغه شان نور ګارمنټس کې هر قسم شی، یعنې کاسمیټکس کې داسې هر قسم شی میلاویږي. نو موږ مخکې تیمرګرې ته او پېښور ته او د پینډۍ نه هم دا سامانونه راپارول، اوس هغه مقدار او هغه شی چې کوم دی هغه کوالټۍ والا شی موږ ته په خپل کلي کې میلاویږي. نو دا یو ډېر بهترین کار یې کړی دی او موږ ټولو له پکار ده چې دلته راشو. دا په دې باجوړ روډ باندې دی، رحمان شاپینګ سینټر باندې. یا ریټ خو انتهایي مناسب، د یو عام دکاندار نه هم ریټ مناسب دی، ځکه چې کم غټ سټورونه تاسو ګورئ صرف دغه سټور او دغه د هغې هغه عین او شیشې په دغه باندې چې کوم دی داسې ریټونه لګوي چې لکه ډېر ډبل وي، او دا د عام مارکیټ نه د عام دغه نه چې کوم دی دې ریټونه انتهایي مناسب دي. ریټونه خو زه انتهایي بالکل چې کوم دی نو مطمئن یم، ځکه چې ما پینډۍ کې خریداري کړې ده، پېښور کې مې کړې ده، تیمرګر کې د زمزم دې ځایونو ته ځو، خو لکه چې د دې کومه ریټونه دي او کوم د دې کوالټۍ نه دي که نه، نو زه ته ډېر زیات مطمئن یم او انتهایي مناسب ترین ریټونه دي. دا خو داسې زبردست شاپینګ سینټر دی چې موږ تپوس کوو. زه خو په خپله سعودي عرب کې یم او چې کله رالم په چوټۍ باندې د ټولو خلکو تعریف کوو چې باجوړ په روډ باندې شاپینګ سینټر جوړ شوی دی او هر قسم ورايټي پکې میلاویږي او ډېر په ارزان ریټ باندې میلاویږي. چې هغه ریټ ته په پېښور کې وګورئ، انشاءالله تعالی د پېښور نه به تاسو ځي ریټ ډېر کم وي. مطمئن یې؟ او بالکل په موږ مطمئن یو او هر شی میلاویږي چې کسټمر راشي که نه نو هغه دغه نه ځي، هر څه غواړي هر څه دلته میلاویږي. دا په 2 فلوره کې دی او د هر څه څوک غواړي شاپینګ نو ستا تیمرګرې تګ ضرورت شته، نه بټخیرې ته نه پېښور ته
دلته به تاته انشاءالله تعالی ښه ریټ باندې ښه په ارزان ریټ باندې میلاوي او کوالټي یک نمبر ډېر ښایسته سامان دی. زما نوم امین الرحمن دی، د معیار جندول سره تعلق ساتم. زموږ خو ځان له خپل کاروبار په ګلګت باندې و، خو بیا هم سوچ وکړو چې موږ د خپل علاقې له ترقۍ دپاره خلک به تله، څوک به تیمرګۍ ته تلو، څوک به پېښور ته تله، څوک به سوات ته تله. نو موږ کوشش ته وکړو موږ چې دلته موږ یو غټ سټور کولاو کړو د دې خلکو دپاره چې یاره د دې د تکلیف نه بچ شي، تیمرګۍ ته تلو نه بچ شي، سوات ته تلو نه بچ شي. او دلته کې موږ ورته ښه اویلیبل هر یو څیز زموږ سره کاسمیټکس اویلیبل دی، پرفیوم پکې شته، باډي سپریګان، د خوراک ایټم، ګارمنټس او انډر ګارمنټس دا ټول هر څیز زموږ سره اویلیبل دی. کولډ ډرینکس هم موږ سره شته دی. نو کوشش موږ دا کوو چې موږ چې خلکو ته څیز په ریزنیبل پرایز میلاو شي او ښه څیز ورته میلاو شي. کوشش هم زموږ دغه دی موږ چې خلکو ته ښه څیز میلاو شي او په ښه ریټ په ریزنیبل پرایز ورته میلاو شي. چې څوک هم زموږ د علاقې زموږ د ځګي ته راغلي دي انشاءالله ډېر مطمئنه دي او ډېر خوشحاله دي. زموږ انشاءالله ریټ ډېر ریزنیبل دی. موږ کوشش دغه دی موږ چې خلکو ته ښه څیز میلاو شي او په ریزنیبل پرایز میلاو شي.